حالانکه تاسو ته پته شته چې د عدت څه مسله ده. عدت څو ورځو کې اول نه اول خبره خدا یاد وساتئ چې ښځه ووایي چې زما عدت تیر دی، د هیڅ چا پکې کار نشته چې ووایي چې نه دی تیر. په خبره پوهېږئ چې عدت کوم ځای کې تېرېږي هغه ځای بل څوک ګوري د ښځې نه علاوه. زمونږ افسران به کېدای شي هغه ځای کې هم سیل میل کوي، څه شی به ورسره. نو چې ښځه ووایي چې تیر شه نو څوک نشي ویلی چې نه. او پکې پاتې شو د ورځو شمار سره که څوک غواړي نو علمي طور باندې یاد وساتئ. مثال په طور یوې ښځې ته نن خاوند طلاق ورکړ، نن نه بلکې مازدیګر ماښام بانګې نه وویلی چې خاوند وله طلاق ورکړ. او څنګه چې ورته طلاق ورکړ بانګم شروع شو، د دې ماهواري هم شروع شوه. او 3 ورځې ماهواري کم از کم وي د ښځې، زیاته دوم کې دی، دریم کې دی شي، څلورم، پنځم، شپږ، خو کمه نه کمه 3 ورځې کې دی شي. 3 ورځې تېرې شوې نو یو حیض تېر شي. بیا د یوه حیض او د بل حیض په منځ کې شرعاً صرف 15 دن وقفه ضروري ده. څومره؟ 16م کې دی شي، 17م کې دی شي، 20م کې دی شي، میاشتم کې دی شي، دوم کې دی شي، دریم کې دی شي، خو کمه نه کمه څومره ضروري ده؟ 15 ورځې تېرې شوې. څو ورځې شوې؟ 15 جمع 3 شمار کوئ هلکه، 18 ورځې تېرې شوې. بیا یې ماهواري راغله، 3 ورځې د ماهوارۍ ورپسې واچوه، 21 دن شوې. څو جامې تېرې شوې؟ 2 ماهوارۍ تېرې شوې. بیا 15 دن ورپسې پاکوالی واچوه. څومره ورځې شوې؟ 36 ورځې شوې. بیا یې جامه راغله، 3 ورځې بیا پې تېرې شوې. څو شوې؟ 39 ورځو کې د ښځو عدت تېرېدی شي. د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان، د فقهاو، د محدثینو، د خو د بدو، د هر چا په نسبت باندې چې وي څو ورځو کې تېرېدی شي؟ 39 ورځو کې. بس دینه ضروري زیاته وته نه ده. خو که ښځه وایي چې زما عدت تېر شه نو د چا پکې کار. خو چې کله تا بادشاه ګمراه کول غواړي بس سزا هم ورته سناو شوه. الناس علی دین ملوکهم،